د دې علاقې سره تعلق لرونکي محترم شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا نصیر احمد صاحب هغې زموږ سره په ړومبي ځل باندې دې ادارې ته راغلي هغې ته ستړي مه شي وایم هرکلی مو ته وایم په خیر رالي او مرحبا هم هغې ته وایم او په غیر د تاخیر نه هغې ته دعوت ورکوم چې هغې راشي او د جامع عالیه احیاء العلوم بلامبټ 14 تقریب ختم بخاري شرکاو ته د خپلو خیالاتو اظهار وکړي. دا به هم ستاسو ذهن ته راولم چې څومره دلته زموږ سره نارینه حضرات هغې موجود دي، د هغې نه په زیات تعداد کې زموږ سره خواتین، هغه هم زموږ د دې پروګرام حصه ده. په غیر د تاخیر نه دعوت ورکوم محترم شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا نصیر احمد صاحب شیخ الحدیث جامع رحمانیه درگۍ چې هغې راشي او د شرکاو مخې ته د خپلو خیالاتو اظهار وکړي. نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع بآخرين رواه مسلم. बेशक दा कुरान इंसान ته سم لار ښیي. عمر فاروق رضی الله عنه فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې बेशक دا قرآن دا د الله کلام او کتاب په دې باندې الله تعالی قومونه اوچتوي او په دې باندې الله قومونه غورځوي. عزتمندو تاسو پورا درس واورېدلو د مولانا صاحب. دا کتابونه دا قرآن او حدیث یوازې زده کړې دپاره نه دی بلکې دا د عمل دپاره دی، د یو نظریې د جوړولو دپاره دی. په معاشره کې د ښه انسانانو د جوړولو معیار په قرآن او حدیث کې دی. امام بخاری چې اوس تاسو د هغه د کتاب آخري حدیث ولوستلو، علامه قسطلاني خپل کتاب ارشاد الساری کې نقل کړي. امام بخاری فرمایي چې من سمعت ان الغیبة حرام، وکله چې ما دا خبره واورېدله په قرآن کې زه په دې پوه شوم چې غیبت حرام دی، نو مختبتو ما بیا غیبت نه دی کړی او زه وایم چې زه لاړ شم د الله سره ملاقات وکړم، خو ما چا غیبت نه یې کړی. ته به وایې چې دا خو یو ورکوټې غوندې معمولي خبره ده. امام بخاري په دې دومره لوی قرآن مجید کې او د احادیثو په دې لوی ذخیره کې چې امام بخاري ډېر احادیث یاد کړي. کله چې تاسو کتابونه ګورئ چې امام بخاري 6 لک حدیث یاد کړو، 6 لک سندونه یاد کړي. سند خو تاسو اوس واورېدو، دا کوم سړي چې دي د سند وایي رجال الحدیث د حدیث سړو ته سند ما د پلانکینه اورېدلي، ما د پلانکینه، ما د پلانکینه، ما د پلانکینه. نو 6 لک سندونه ورته یادو، 22,000 تقریبا متون ورته یادو. ولیکن امام بخاری یو حدیث په ډیرو سندونو نقل کړی. په بخاری کې چې وګورئ 34 ځله 36 ځله یو حدیث راغلی. نه پای کې سند بدلیږي، راوي بدلیږي. نو د متونو په اعتبار باندې 22,000 متون ته یادو. متون انما الاعمال بالنیات کلمتان حبیبتان، او سندونه ته 6 لک یادو. اوچته حافظ الله ورکړي وا، خو زما د اندازې مطابق دا غنه بره مخکې نه شو ویلی، ځکه ډېر غټ خلک تېر شوي دي. صحابه او تابعین هغه پرېږده،
هغه عظیم سلف دی، خو د رستو خلقو کې به وایو د هغه د دور نه والا تر دې وخته پورې د هغه په شانتي باادب عالم په مقدس مکې نه دی راغلی. اب د خپل کتاب کې نن چې د یو سړي سره یو څو علم ورسره یې که نه بیا ځان ته د ډاکټر صاحب له قبر کې پروفیسر صاحب هغه بیا د سر نه هېڅ نه مني. هغه بیا استاد ته وایي چې وایي ترمذي باندې ته نه پوهېږې، په بخاري نه پوهېږې، په پلانکي شي نه پوهېږې، پلانکي شي نه پوهېږې، بیا دا خبرې کوي. څه لږ غوندې لیکونکی شي بس بیا خپل سلف بالکل پرېږدي، بیا به بل طرف باندې روان شي. لیکن دومره لوی حافظه، دومره لوی علم، د دومره لوی علم مطابق چې کله تنقید کوي د چا نوم نه دي. قال بعض الناس، چا ویلی دي؟ بعضې خلکو ویلی دي. اوس بعضې خلکو چې څوک سخی سخی کوي سخی هغه پټ کړی. ته ځان نه بعض الناس جوړوي، ځان نه بعض الناس جوړ کړو. دا دغه انتهایی ادب دی. نو ته وایې چې په دومره حدیثو کې امام بخاري صاحب په دې غیبت باندې عمل وکړو. تاسو ته پته لرئ په مخ د ځمکې د دې بیمارۍ نه، دا پخوانه د یهودو بیماري وه، بیا د ښځو بیماري شوه، اوس د سړو بیماري ده، او په سړو کې بیا د موږیانو بیماري شوه. د منبر په سر، په محفل کې، په درس کې، پاسې ناسته کې ته به حیران شې ورته. دا داسې بیماري ده چې دې ته وبایي عام وایي. دا وبایي مرض دی. د دې وبایي مرض نه چې سړی ځان وساتي هغه بیا ډېرو ګناهونو نه ځان ساتي. حواله غلطه نه ورکوي، تنقید غلط نه کوي، اعتراض غلط نه کوي، الزامات نه لګوي. نو هغه چې کله ما واورېدله چې غیبت حرام دی نو ما به غیبت نه دی. او زه چې زه د الله سره میلاو شم او ما د چا غیبت نه یې کړی، نو اصل خبره دا ده چې قرآن او حدیث دا د ژوند د جوړولو دپاره دي، د ژوند د جوړولو دپاره. تیر شوي سلف، صحابه او تابعین، تبع تابعین او وروسته دا غټ غټ خلک، دا علما او محدثین، دا مفسرین، دوی دا خپل ژوند هم د دغې معیار مطابق جوړ کړو، د دغې معیار مطابق. په دې وجه الله تعالی قدر هم ډېر ورکوي. عند الله هلته خو قدر دی، خو په قرآن کې، په حدیث کې د ماهرینو، د عاملینو، د بل ته د رسونکو قدر یو دو جملو کې چې چا د قرآن خدمت کړی دی الله تعالی د نمونې په شکل باندې خلکو ته ښیي. چې چا بهترین عدالت کړی دی نو د نمونې په شکل کې ورته ښیي. چې چا د حدیثو خدمت کړی دی نو نذر الله عمران سمع منا شیئا، هغه سړی دی الله تر تازه کې چې زما څه واوري، په وعاها، په حفظها، په اداها کما سمع، یاد یې کړي بیا یې ورسوي چې څنګه یاد کړی دی. دروغ نه وایي. دروغ په نقل د حدیثو کې شیطان دروغ نه وایي، انسانان دروغ وایي. تاسو ته پته ده. او شیطان چې کوم دی نو دا یې په یو آیات په ښودلو باندې خلقو معاف کړی دی، خو علما څوک نه معاف کوي. ابو هريره رضی الله عنه صحیح بخاري حدیث دی، هغه د زکات په کجورو باندې د شپې نگران دی. دی په مانځه ولاړ دی چې ګوري غل راغی، غل زر زر لپې چې کومه دی نو ډکوي او دی بوجۍ ته اچوي کجوري، ده ګرفتار کړو. وایي سهار د نبي علیه السلام ته ښیم غله، هغه ورته جړا فریاد وکړو چې اهل عیال مې د ولږې نه مړه کېږي، ولږه ده تنده ده، بس معاف یې کړو. سهار نبي علیه السلام ته فرمایي چې بېګا دې غل سره څه وکړه او څه یې کړي. اول یا رسول الله ډېر فریاد یې وکړو، پرې مې ښودو، وایي بلې شپې له بیا راځي، دی بیا راشي د زمانه څنګه تلی شي. بلې شپې له بیا راغی، بیا یې ګرفتار کړو. ورته نن خو دې ښیمه، نن دې حاضرومه، بیا یې جړا فریاد وکړو، بیا یې پرېښودلو. نبی علیه السلام ورته وفرمایل بېګا یې د غل سره څه کړي دي؟ اول یا رسول الله جړا فریاد یې وکړو، د ولږې تندې چې پرې مې ښودو نو. وایي بلې شپې له بیا راځي، بلې شپې له بیا راغی، ګرفتار یې کړو. هغه ورته ویل چې ګوره زه به تا ته څه وښیم داسې چې ته هغه آیات د قرآن مجید وې نو ته به د هر قسم شرورو، مصیبتونو، غلو، ډاکوانو، شیطانانو به محفوظ یې. آیت الکرسی، الله لا اله الا هو، بس پرېښودلو. سار نبی علیه السلام ورته ویل بېګا یې د غل سره څه وکړه؟ یا رسول الله ما ته یو آیات ښودلی.
پاغي مې پرې خود معاف مې کو. اوس وګورئ که نه په یو آیت شیطان معاف کو، یو آیت وته خودو شیطان معاف کو. دویم نمبر د دغه شیطان په باره کې نبی علیہ السلام فرمایي ابو هريره رضی الله عنه ته چې صدقه کذوب صدقه انتهایی دروغجن دی، لیکن تا ته آیات صحیح ښودلی دی. یو په نقل د حدیثو کې به دروغ نه وي، قرآن او حدیث دی باندې صحیح به بیانې. د دې وجه ډېر خلک دی هغه داسې خبرې کوي چې هغه نه وي موجود، خو لیکن بیان یې کوي. نو بیانونکي خو ذهن کې دا راغله چې ما خبره بیان کړه زه لاړه اذا وجد په تلاشه موجود شو لاړه واولته، لیکن هغه ډېرو خلکو واورېدله هغه نقل شي. د دې وجه حدیث کې راځي چې کله سنت اوچت شي او بدعت راشي نو د قیامت ورځې پورې مکمل سنت بیا نه راځي، مکمل سنت بیا راتللی مشکل دي، ځکه چې بدعات شوي دا خواره شوي. نو اصل خبر هم دا چې په نقل د حدیثو کې به دروغ نه وي. او شیطان ګوره یو آیات چې کوم دی نو بیان کو نو که علماو نه څه کېږي نو دا به معاف کړي، هغه ډېر څه بیانوي، ډېر احادیث بیانوي. لہذا چې چا د قرآن خدمت کړی دی په خپله د هغې عامل دی بل ته رسولی دی نو د هغې یو نمونه حافظ ابن کثیر په خپل تفسیر کې د سورت انفطار لاندې د محمد ابن ابراهیم په نقل د سعید ابن جبیر رحم الله نه هغه نقل کوي د عبدالله ابن عباس رضی الله عنه واقعه. سورت انفطار 517 صفحه جلد نمبر 4. حافظ ابن کثیر قصه نقل کړی چې عبدالله ابن عباس رضی الله عنه وفات شو په طائف کې، خو چې کله د قبر خواته لاش راوړلی شو د قبر کې کېښودلی شو یو سپین مارغه راغی، چا نه پېژندلو، یو عجیبه مارغه دی، دا د عقل نه بعید نه ده، فرشته ده. یو غیبي شکل کې د اواز دپاره الله تعالی یو مخلوق پیدا کړو راویلی او هغه لاش موجود دی او دا سپین مارغه ورته ورننوت. چې کله ورننوت نو د دې لاش نه اواز شروع شو چې یا ایتها النفس المطمئنه ارجع الى ربك راضیه مرضیه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. علامه ابن قیم رحم الله فرمایي وایي دا د قرآن د خدمت وجه وه، دا د قرآن مطابق د عمل وجه وه چې عبدالله ابن عباس رضی الله عنه د قرآن ماهر ترجمان ناشرو، د قرآن ټول عمر خدمت کړی دی او هغه ته په قرآن کې د مهارت د ادب او د دعا په وجه ملاو شوی. په طالبانو کې دو صفات محنت به هم کوي، دا ولې ضروري ده، توجه به هم کوي، دا به ضروري ده، لیکن ادب او دعا د استاد نه دعا غوښتل، استاد هم پکار دی چې کله کله درس ختم شي چې شاګردانو ته دعا وکړي. دعا او ادب دواړه ته ملاو شوي دي. یوه شپه د نبي علیه السلام سره ولاړ دی، مختصر ویم، تهجد کوي، نبی علیه السلام یې ځان سره جوخت ودی او هغه شاته دی، یو قدم شاته کېږي، لکه څرنګه د امام محمد مسلک ته چې یو امام یو مقتدي نو دا مقتدي به ترې لږ وروسته ودرېږي، باقي امامانو جوخت ودرېږي. نبی علیه السلام ورته د تره زویه زه یې ځان سره جوخت ودروم او ته شاته ځې. نو ورته به جواب کوي یا رسول الله د یو عام انسان دا طاقت شته چې د پیغمبر سره جوخت ودرېږي. نبی علیه السلام ته ډېر زیات خوشحاله شو، هلته ورته دعا وکړه، یعنې په ادب باندې ورته دعا وکړه چې یا الله په قرآن کې له مهارت ورکړه، په قرآن یې پوهه کړه. د دې وجه مولانا رومي صاحب مثنوي کې نقل کوي از خدا جویی م توفیق ادب بے ادب محروم گشت از فضل رب. وایي د الله نه غواړم چې با ادبه یم، بې ادبه سړی همیشه د الله د فضل نه محروم. او دویم نمبر یې ورته په خدمت دعا کړله. نبی علیہ السلام د قضای حاجت نه راغی، اوبه پرتې دي، را پاسه بستر پروت دی. تپوس یې وکړئ دا چا راوړي دي؟ وایي دا عبدالله رضی الله عنه. کوم عبدالله؟ ستاسو د تره زوی عبدالله ابن عباس رضی الله. بیا ورته دعا وکړه یا الله فقاهت وله ورکړه، هم په قرآن پوهېدو، هم د قرآن په اجتهاداتو پوهېدو، په مسایلو رایستو پوهېدو، ډېر لوی مهارت الله ورکړی، لوی مهارت. حافظ ابن کثیر نقل کوي امام قرطبي چې زما په ذهن کې عبدالله ابن عمر رضی الله فرمایي چې د عبدالله ابن عباس رضی الله عنه په قرآن جرأت کوي. جرأت مطلب دا دی د ځان خبرې کوي. وایي یو ورځ یو سړی راغی، زه په حرم کې یم او د دیواله ته ډډه لګولې ده، څادر یې په ځان نه اچولی دی.
زمانه تپوس وکړو چې په قرآن مجید کې یو آیت دی زه د دې په مطلب نه پوهېږم نو زموږ د استاد محترم شیخ محمد عنایت الرحمن مرحوم به ویل تاسو غټ عالم پېژنئ وایي غټ عالم دی ته وایي د خلاصې د منی مولایي هر جواب هر وخت هر څه کولی شي او ورکوټ عالم دی ته وایي چې هغه د ټولو کتابونو ماهر خو د هر شي جواب نشي کولی امام مالک نشو کولی ډېرو امامانو نشو کولی غټ غټ عالمانو نو د هر شي جواب چې کوي که نه هغه عالم نه وي ځکه چې دې ځان خلاصوي خلکو د خپل علم چې کومه څه کوي دا ورته ښکاره کوي چېرې زه دې خلکو پر نظر کې څه ښکاره شم عظیم ښکاره شم نو د ورکوټي عالم او د غټ عالم دا مطلب دی نو هغه ویل چې زما نه یو آیت کریمه دی زه پرې نه پوهېږم کوم آیات دی او الله تعالی د اسمان او د ځمکې په باره کې فرمایي چې کانتا رتقا ففتقناهما ځمکې اسمانونه دواړه بند وو دواړه مې کلاو کړه څنګه بند وو څنګه یې کلاو کړه اوس زه په دې نه پوهېږم عبدالله ابن عمر رضی الله عنه ته فرمایي چې په سورت بقره کې 8 یا 12 کاله تېر کړي دي چې ما ته هم د دې څه پته نشته زه هم په دې نه پوهېږم هغه سړی چې ناست دی دیوال ته ډډه لګولې ده هغه له ورشه او چې کم جواب یې درکړو ما ته ووایه 2 پیدې دي یو به زه په دې آیات پوه شم او دویم به درته جرأت هم معلوم کړم کله چې هغه ورغی تپوس یې ترې وکړو چې په قرآن مجید کې د دې آیات څه مطلب دی چې ځمکې اسمانونه بند و غلامه مې کړه نو هغه ورته په مختصر جملې سره چې السماء بالمطر والارض بالنبات وریځې ګرځېدې باران نه کېدلو د بره نه باران شروع شو په ځمکه کې تخمونه موجود وو د هر بوټي چې کومه تخم موجود وو تخم راختو نه د لاندې نه چې کومه تخمونه راوختل او د بره نه پسې شو باران وشو بس ما ومنله چې الله تعالی ته څه ورکړی دی دته ډېر علم او ډېر مهارت ورکړی دی ځکه حبر العلماء حبر الصحابه ترجمان القرآن دا د قرآن د خدمت په وجه باندې او عاملو د هغې الله تعالی ورله قدر وکړو چې مارغه راځي او هغه مارغه ورنه ننوځي د لاش ته او د هغې نه د اواز راځي دا څه کمال و د قرآن خدمت یې کړی د قرآن عاملو بل طرف ته چې د حدیثو خدمت یې کړی دی نو غالب بن جبرائیل د امام بخاری په سوانح عمری کې لیکي چې د امام بخاری د قبر نه خوشبويي ختله نن سبا یو مولوي صاحب کتاب لیکلی و چې دا غلطه ده څه غلطه ده وایي سند غواړي ډېرې قصې دي سند یې نشته سند د پیغمبر حدیث غواړي دا بزرګا وایي که آیتونه تا کړي دي د هغې سند ثابت کړه بیا به ما په ذهن کې دا خبره راغله چېرې امام بخاری خو عظیم سړی خو د صحابو نه اوچت نه و اگر که دا جزي صفت دی جزي صفت یو انسان ته میلاوېدل لکه یو ماشوم را پاسې دا ښایسته اواز یې خوږ ناته وایي زه نشم ویلی و شیخ صاحب اواز خو خوږ دی خو بیا هم نشي ویلی نو دا جزي صفت د دې ماشوم دی دا په دې کلي صفت باندې اوچتېږي د امام بخاری د قبر نه د خوشبویۍ د مشکو د خوشبویۍ بوی ختل دا جزي صفت دی نو ما سوچ کولی چې یاره په صحابو کې نو په صحابو کې هم یو صحابي شته علامه عینی عمدة القاری کې په 11 جلد 516 صفحه باندې مناقب الانصار د هغې تحت باب معاذ بن جبل سعد بن معاذ رضی الله عنه مناقب بیانوي نو د ابن سعد په حواله باندې د طبقات هغه نقل کوي چې د سعد د معاذ د قبر نه د مشکو د خوشبويي به ختله او یو کس وایي ما دې خاوره راوچته کړه چې کور ته لاړم چې ما وکتل له مشکو څه وخته پورې بیا ختم شو دغه رنګې د امام بخاري د قبر نه څه وخته پورې خوشبويي خته بیا ختمه شوه نو غالب بن جبرائیل نقل کوي په سوانح عمري کې او فیض الباری کې شاه صاحب مقدمه کې اشاره کړې ده چې د امام بخاري د قبر نه خوشبويي ختله ولې پیغمبر دعا کړه نظر الله الله دې تر تازه کړي نو کله سړی په جسم سره تر تازه شي په مخ سره تر تازه شي په عمل سره تر تازه شي خوشاله وي لکه څنګه مولانا صاحب ز حدیث وایم زه خوشاله شم خوشاله شي او کله د مرګ او د وفات نه بعد الله تعالی دې یو اشاره وکړي چې کم خلق دي سبقونه ویلي چا سره تعلق دی هغه خوشاله شي مطمئن شي ناغه دي ختله ځکه سادي بابا د ګلستان په دې مقدمه کې
هم دقه خبره نقل کړې ده په خپلو اشعارو کې چې گله خوشبوی در حمام روزه رسید از دست و محبوبه بدستم بدو گفتم که مشکی یا عبیری که از بوی دلاویزه تو مستم با گفتا من گله ناچیز بودم ولیکن مدتی باگل نشستم جمال هم نشین در من اصل کر وگرنا من هما خاکم کې هستم یو ځل یو سړي ته خاوره ملاو شو خاوره دومره خوشبودار وه د مشکو عنبر بوی ته خطو چې هغه سړی ورته وایي چې ناشنا خوشبويي ده زما زړه دي چې کومه دی نو هغه داسې بېخوده کړو نو هغه ورته د ګل په خوا کې مې وخت شوی دی که د هغه په خوا کې نه وی که نه هغه خاوره دا اشاره د دې خبرې ده چې چا د حدیثو مطابق زندگی تیره کړې ده او د حدیثو خدمت یې کړی الله تعالی دې انسانانو ته ښایي چې دا انسانان الله ته محبوب انسانان دي په مخ د ځمکې باندې دا محبوب انسانانو نښه داره اشاره ورته وکړه چا چې د قرآن مطابق عدالت کړی دی د هغې نښې ته وګورئ عمر ابن عبدالعزیز سیرت ته عمر ابن عبدالعزیز نقل کوي چې کله عمر ابن عبدالعزیز چې کوم دی وفات کېدو قریب الوفاتو څومره غریبي تېره کړې ده اوس خیر دی که د یو عالم سره موټر نه یې څه چلو شو ځان مخې ته به امام بخاري راولې د کروڑاو روپو مالک چې هغه به ویلی چې هغه صاحب نصاب تاسو پېژنئ چې کوم صاحب نصاب دی خو یو روپۍ ورته نشته 5000 دینار د هغه ماهانه آمدنو ګټه وه الوا دی نه و چا چې الوا دی که نه نو کنجوسي المراعات نقل کوي چې الوا دی نه و اړې کنجوسي نو د هغه سره یو روپۍ هم نه وه چا ورته ویل په تجارت څه کوې دا ورته د یتیمانانو کونډو دپاره کوم چې چا په در کې نه ودرېږي چا نه سوال نه کوي څوک یې بېعزته نه کړي د دې دپاره نو اوس یو لوی بادشاه او خلیفه ته وګورئ خلیفه خامس عمر ابن عبدالعزیز رحم الله د بنو امیه غټ خلیفه دی د 53-54% دنیا چې کومه دی بادشاه دی یو ځل راووتلو علامه عیني نقل کوي او سیرت عمر ابن عبدالعزیز هم نقل کوي یو ځل راووتلو مڼو ته شوق راغلی مڼه پیسې اوس نشته دی وزیر ته ویل داسې ځو هغه کې یو ګرجه ده دیر ګرجې ته وایي هلته مڼې خرڅېږي ویل چې او خو زه چې هلته لګور شو ویل ولې به که خیرې کوو په دې طریقه به جنت ګټو یا الله دا پاکستان خو موږ د اسلام دپاره جوړ کړو دا اویاو نه زیات کلونه وشو دلته اسلام رانغی یا الله چې اسلام پکې رانشي نو بیا د پاکستان او د انډیا څه فرق شو په دې وجه باندې دا پاکستان زموږ دپاره اسلامي پاکستان کې او لکه څنګه چې الله د عزت درکو حکمرانانو ته ویم او د دشمن تجاوز هم راوغورځاوه ټولې دنیا ته ثبوت میلاو شو دقسې تاسو د الله په تکیه باندې کار کوئ د بل چا په تکیه نه کوئ هېڅوک ستاسو دوست نشي کېدی که تاسو مسلمانان وئ او که مسلماني مو ته پرېښوده نو تباه و برباد به شئ لہذا تاسو چې کوم دی د دین کار کوئ او کشمیر د الله ذات کی مقبوضه علاقې د الله ذات کی الله دې په ټوله دنیا کې د حق جنډه غالبه کړي او زمونږ بچي عربو ته ځي هلته ورته مشکلات دي دعا وکړئ چې پاکستان الله دومره مالدار کړي چې بیا موږ پردو ملکونو ته نه ځو بیا نور خلک پاکستان ته راځي او دلته مړېږي وصلی الله جزاكم الله خيرا.